بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 159 نمبر سبق ته او الدرس الثامن والثلاثون اتدرشم نمبر درس ته. په اتدرشم نمبر درس کې زموږ نن دویم سبق دی. دینه مخکې درس کې مونږ د الفاظ معنی ویلې وي. نن به مونږ وایو التلمیذ فی المدرسه. التلمیذ مبتدا دی، موجود محفوظ یعنی محذوف دی، او فی المدرسه دا جار مجرور د موجود متعلق شو. نو التلمیذ فی المدرسه شاگرد په مدرسه کې شاگرد یا شاگرد په مدرسه کې التلمیذ فی المدرسه تلمیذ شاگرد ته وي او فی المدرسه کې معنی دا مدرسه کې. خالد تلمیذ خالد یو شاگرد دی، نشیط چست خالد یو چست یو تر و تازه شاگرد دی. خالد تلمیذ نشیط خالد یو چست شاگرد دی. یقوم فی الصباح الباکر یقوم معنی دا یقوم فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده، دی کې هو ضمیر دی، هغه هماغه خالد ته راجع دی. یقوم هغه پاسی فی الصباح الباکر سحر وختي. صباح معنی دا سحر او باکر معنی دا وختي یعنی جلتی سره پاسی. یقوم فی الصباح الباکر هغه سحر کی زر پاسی. یتوضأ فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده او د دې معنی هغه اودس کوي. ويتوضأ هغه اودس کوي، هو ضمیر دی پکې، هغه ماغه خالد ته راجع دی. ويتوضأ او هغه اودس کوي. يصلي دا دغه فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده، هو ضمیر دی پکې، اوماغه او خالد ته راجع دی. ويصلي او هغه منځ کوي په مسجد په جمعات کې، هغه په جمعات کې منځ کوي. ويتلو القرآن الكريم يتلو دا فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده، هو ضمیر پکې دی، هغه اوماغه خالد ته راجع دی. ويتلو القرآن الكريم او هغه د قرآن کریم تلاوت کوي. ثم يأخذ الكتب ثم بیا یأخذ هغه راخلی الکتب کتب د کتاب جمع ده، کتاب یو ته وایي، کتابان دوه ته وایي، کتب ډیرو ته وایي. ثم یأخذ الکتب بیا هغه کتابونه اخلي یعنی کتابونه راخلي. ويسلم سلم يسلم تسلیم باب تفعیل دی او د دې معنی هغه سلام کوي. يسلم فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده او ثلاثی مزید فی ابوابونه دی. ويسلم په دې کې هو ضمیر دی، هغه اوماغه خالد ته راجع دی. ويسلم او هغه سلام کوي علی امه خپل مور ته و ابیه او خپل پلار ته، هغه خپل مور او پلار ته سلام کوي. ويذهب الى المدرسه يذهب دا فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده، هو ضمیر دی پکې ما خالد تراجع دی. ويذهب او هغه زی الى المدرسه مدرسې ته. ويذهب الى المدرسه او هغه مدرسې ته زی. هو يتعلم في الصف الاول هو يتعلم هغه يتعلم تعلیم حاصلوي في الصف الاول په اول جماعت کې، هغه په اول جماعت کې تعلیم حاصلوي، هغه په اول جماعت کې سبق وایي. هو يتعلم في الصف الاول. يدخل الى الفصل يدخل فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده او يتعلمون فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده. يدخل کی هو ضمیر دی، اوماغه دغه خالد تراجع دی. يدخل الى الفصل هغه کلاس ته داخليږي، فصل کلاس ته وایي. ويسلم على استاذه ويسلم او هغه سلام کوي، فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده، على استاذه خپل استاد ته، هغه خپل استاد ته سلام کوي. ويجلس او هغه کینی، جلسه یجلس معنی کینی، نو ويجلس او هغه کینی بادب په ادب، هغه په ادب کینی. ويستمع الى الاستاذ د دې موږ دوه معنی کوو. اوله معنی کوو ويستمع او هغه په غور سره اوري، الى الاستاذ خپل استاد یعنی د خپل استاد خبرې په غور سره اوري. دا یو خبره شو، یو ترجمه شو. دویمه ترجمه ويستمع الى الاستاذ هغه استاد ته متوجه وي، هغه استاد ته متوجه کیږي یا هغه استاد ته په توجه سره یعنی استاد په توجه سره اوري یا استاد ته په توجه سره ګوري. ولا يلتفت الى اليمين او اليسار. ولا يلتفت او التفت يلتفت التفات باب افتعال نه ده او ثلاثی مزید فی دی، ابواب نه دی. او يلتفت فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده او دلته کې دا نهی ده. ولا يلتفت نفی ده، نهی نه نفی ده. ولا يلتفت معنی هغه دی اخوا دی خوا نه ګوري.
خو دلته ورسره یمین او یسار راغی. یمین ښي طرف ته وایي، یسار ګس طرف ته وایي. ولا یلتفتو الی الیمین یا بالیسار. او معنا ده، او معنا ده یا. او دلته کې چې کله دا واو اصل کې ساکن دی، خو چې کله د دې واو نه پس الف لام راشي نو په دې واو له به بیا موږ کسره ورکو. نو د عربۍ مقوله ده الساکنو اذا حرک بالکسرة. کله چې یو ساکن حرف له حرکت ورکې نو کسرې والا حرکت به ورکې. ولا یلتفتو الی الیمین یا بالیسار. او هغه ښي طرف او ګس طرف ته نه ګوري، یعنی په توجه سره د استاد خبرې اوري او استاد ته مکمل توجه وي، په ادب باندې کینی او چې کلاس ته ننوځي استاد ته سلام کوي او د استاد خبرې په غور سره اوري. نو دا زمونږ د الدرس الثامن والثلاثون د 38 نمبر درس دویم نمبر سبق او د دې نه مخکې درس کې مونږ صرف د 38 نمبر درس د الفاظو معنی ویلې وي او دا سبق شروع شو. نو ان شاء الله راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.